د بېنظیرې کفالت پروګرام نوی قسط چې دی هغه شروع کېدو والا دی خو ځینې کسانو 8 میاشتې کال مخکې رجسټریشن کړی دی هغه را تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي ځینې ته جانچ پړتال لیکلی ځینې داسې کسان دي چې هغو ته د خپل اهلیت هم پته نه لګي او ځینې داسې کسان دي چې د ډېر وخت نه دا روپۍ اخلي او هغو ته د اندراج میسج راغلی تاسو دوباره اندراج وکړئ نو دا ویډیو چې دی د دغه کسانو دپاره ده بل لا چې په دې کې به زه ستاسو سره د بېنظیرې کفالت پروګرام اهم معلومات چې دي هغه به نور هم شیر کوم نو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل لا دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نور کسان ته وررسي او دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرې دی په دې باندې روپۍ نه راځي نو دا اوکې کمنټ چې دی دا به دې ویډیو کې لازم ورکوئ ځینې کسان خو هسې کمنټس کوي خو ځینې کسان چې دی هغه وینا غواړي نو دا اوکې کمنټس په دې ویډیو لازم کوئ نو ځینې داسې کسان دي چې هغو کال مخکې 2 کاله مخکې رجسټریشن کړی دی یا 8 میاشتې مخکې رجسټریشن کړی دی هغوی تر اوسه پورې موږ ته روپۍ هم میلاو نه شوې او نه موږ ته میسج راغلی دی نو تاسو میسج ته چې دی انتظار مه کوئ په یوټیوب کې مظلومیار سپیک سرچ کړئ زموږ د یوټیوب چینل باندې ته راشئ په هغې کې ما طریقه ښوولې ده چې تاسو خپل اهلیت څنګه چیک کولی شئ د ګوګل په تھرو باندې انلاین تاسو خپل اهلیت چې دی دا چیک کولی شئ په هغه ځای کې چې دی تاسو خپل روپۍ هم چیک کولی شئ خو حالن ساعت چې دی د روپو دپاره لا نه دی اپډیټ شوی خو خپل اهلیت چې دی هغه تاسو هلته کتی شئ نو لاړ شئ هغه ویډیو ګورئ او اول خپل اهلیت وګورئ خو ځینې کسان ته جانچ پړتال لازي وایي دا جانچ پړتال به کله ختمیږي نو دا جانچ پړتال دا مطلب دی چې تاسو به صبر کوئ صبر به کوئ ځکه ستاسو په کاغذونو باندې چې دی کار روان دی هغو به معلومات حاصلوي د هغې نه وروسته بیا تاسو ته لیکي چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یې نو دا به د هغې نه وروسته راځي نو جانچ پړتال چې کومو کسانو ته راغلی نو تاسو به د هغې دپاره لږ صبر کوئ کیدای شي چې په 2 ورځې پس وشي یا 3 ورځې پس دغه اپډیټ شي او تاسو ته راشي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې یا به درته لیکي چې اهل نه یې چې کوم کسان اهل دي هغو ته به دا روپۍ میلاویږي کوم چې اهل نه یې نو هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي خو حالن ساعت چې دی 8171 ویبسایټ چې دی هغه نه دی اپډیټ شوی نو د هغې پر چې دی تاسو به صبر کوئ ځینې به دې کې زاړه کسان دي د ډېر وخت نه چې دی دا روپۍ اخلي هغو ته د اندراج میسج راغلی دی د اندراج میسج ورته راغلی تاسو دوباره اندراج وکئ نو هغه چې دی اندراج نه کوي د سره وجې نه کوي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا بیا نه میلاویږي نو که تاسو اندراج کوئ او که نه کوئ خو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا بیا نه میلاویږي دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کوو اندراج د دې لپاره لازم دی چې هغه هلته کې ستاسو د غربت سکور چې دی دا ګوري چې تاسو غریبانان یې که نه یې ځکه په دې 2-3 کالو کې چې دی د ځینې خلکو مالي حیثیت چې دی دا برابر شوی نو هغه به د دې پروګرام نه وکاږي او نوي کسان به راته نه کوي خو کومو کسانو چې رجسټریشن ونه کړو نه به ترې دغه شانتې وکاږي ځکه چې اوس هغو د ستمبر میاشت اخره چې دی دا ورکړې ده چې دې پورې کومو کسانو رجسټریشن ونه کړو نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي بل دا موږ یو څو ورځې مخکې یو ویډیو کړی وه چې هغه د هغو د طرفه اپډیټ راغلی چې په ستمبر کې موږ هر سره اپډیټ کوو او دا نوی قسط چې کوم شروع کېږي دا به نوي کسانو ته میلاویږي نو اوس چې هغه دی نو زړو کسانو له بیا د ستمبر اخره ورکړي د دې ستمبر اخره چې کوم زړو کسانو له ورکړي د دې د وجې نه چې دی نوي کسانو ته به روپۍ نه میلاویږي څومره چې دا تاریخ نه ختم شوی تر هغه پورې نوي کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي ځکه هغه په دې کې دا زاړه کسان وکاږي او نوي کسان چې دي دا به راته نه کوي نو تر هغه پورې چې دی تاسو به صبر کوئ چې کله دا تاریخ ختم شي د ستمبر د اخره ختمه شي تاسو ته به انشاءالله کېدای شي په راتلونکي کم بل قسط چې شروع کېږي په هغې کې به تاسو ته روپۍ میلاویږي ځکه په دې کې به ځینې کسان چې دی هغه به وکاږي هغه وله بار بار ټایم ورکوي د جون میاشتې وله ورکړې وه دغه شان بیا پکې جولای ورکړه اګست یې پکې ورکړو اوس یې ستمبر چې دی دا یې ورکړی دی خو ځینې کسان چې دی هغه به دې کې پاتې دی او رجسټریشن نه دی کړی نو کومو کسانو چې نه یې کړی رجسټریشن وکړئ که ویې ونه کړو نو بیا به داسې چل کېږي چې تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي دا زړو کسانو ته زه بار بار وایم چې رجسټریشن وکړئ او کوم چې نوي کسان دي نو هغه دوباره رجسټریشن نه کوي ځکه ځینې کسان اکثر زمان دا تپوس کوي چې موږ دوباره رجسټریشن وکړو که نه نو دوباره به تاسو نه کوئ هر 2 کاله پس چې دی دا رجسټریشن کېږي کم کسان چې د پروګرام دپاره اهل هغه به 3 کاله پس کوي لکه 3 کاله به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي او 3 کاله پس چې دی تاسو به دوباره اندراج کوئ خو کومو کسان ته چې لیکلي تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه یې نو هغه به 2 کاله پس کوي په هغه شناختي کارډ به کوي چې کوم شناختي کارډ باندې هغو رجسټریشن کړی او هغه ته یې لیکلي چې ته اهل نه یې که نه که ستاسو په فیملی کې بل کس نو هغه هم خپل رجسټریشن چې دی هغه کولی شي هغه هر وخت کولی شي خو په کوم شناختي کارډ باندې چې شوی نو هغه چې دی هغه 2 کاله پس چې دی بیا دوباره رجسټریشن کولی شي